بسم الله الرحمن الرحیم. بیګانې ورځې داسې پرې سبق شو چې د فعل کله د مثبت وي کله منفي وي. اوس مخته ښایي چې د حروفو اعتبار سره فعل په څو قسمه باندې ده، یعنې حروف اصلي څه دي، حروف اصلي و اعتبار سره فعل په څو قسمه جوړیږي. هغه اعتبار سره دا تقسیم اوس مصنف رحمت الله علیه کوي. دې سوا فعل به اعتبار تعداد حروف اصلی بر دو قسم است. فعل په اعتبار د حروف اصلی و سره څه دي کې حروف اصلی سوره دي، یعنی شمار په اعتبار سره تعداد په اعتبار سره په دوه قسمه ده، ثلاثي و رباعي. ثلاثي ثلاثه نروتل درو تل شي، رباعي اربعه نروتل څلور تل شي، څلور ګونیز شي ته رباعي نیل شي. لکه شعر کې یو قسم د رباعي تل شي، ندخوانۍ کې اوس رباعي چور داخله کړي ده، آکیا څلور څلور کاړي جوړیږي ځکه ورته رباعي یل شي. ثلاثي معنا اوس کوي، ثلاثي آن کې ثلاثي اختل شي هغه ده سه حرف اصلی درو باشد، درې حرف اصلي ورکیوي. سه منه درې، سه روزه منه درې ورځې تبلیغ کې لګولندینه جوړ شوه ده. سو روزای ونه جوړه که سو روزه سو روزای سو روزی لګه. سه ده سه ده سه په پرسۍ کې اردو کې بیا چې تیل شي شپون تیل شي یا جوار مې ور خوري سه و تیل شي خو یې ورګې لګایي بیا صرف انداسې والے کې ساده په د سه منه بیا درې. سه حرف اصلی، درې حرف اصلی درو په دی کې باشد وي. چون لکه وګوره نصارا، خو دی کې دا خبره یاد ساتئ چې دا درې حرف اصلي ورکي وي دا به شي بیا مجرد کلمه وي، خو په ماضي واحد مذکر غایب کې که واحد مذکر غایب صیغه نه وي بیا خو ورکې زیاتوالی راسي. که لکه نسواره د نسورو دی کې واو ته الف را زیات شو، نسوارا دی کې الف را زیات شولو، نو هغه ته ما ګورئ واحد مذکر غایب صیغې ته بې ګوري. سو وګوره درې حروف اصلي ورکې شته د نون د سواد د را د وی لږه 1 2 3 ور لاندې ولیکه. نون د 1 شو، سواد د 2 را د 3. وینصرو او ینصرو وګوره اوس تونه چوک تاسو کول شي چې ینصرو ته څه دي کې درې حروف دي خو یا زیاتی ده کنه د شروع کې نه ګوري، یا نون سواد را خو مغادمو به څه دي کې واحد مذکر غایب صيغه ته بکتل شي هغه په ماضي کې نصارا. د ینصرو خو ذرات د پاره شذدینه مضارع جوړه شوله. و رباعی آن کې رباعی آغا دا 4 حرف اصلی درا باشد، څلور حروف اصلي هغه کې ورکی وي، زیاتی ورکی نه وي، دا ټول اصلي وي. اصلي چې شتل شي اصل ناصل مو چې شنه سره دا سړی کم اصل ده. کم اصل څه معنی د خپل اصل نه لري، بې خاندونه سړی د کوم ځای نه خدای راوړی توی. او یې چې شی اصلي سړی، اصلي سړی دي تیل شي خاندون لري، کورنۍ لري، علاقې کې خپله نما لري، د سینې څه بس ورک را یاد شي چېته نه. نه اصلي شی هغه ته ویل شي چې د شي په ذات کې داخل وي، زیاتی میتی نه وي بلکې اندي پورې تړله شوی وي. لکه نسواره کې تاسو وکتلو که نون وله لرې کې سواره معنا نه جوړیږي، که سواد ماز نو بسې نره نره نه څه معنا بیا نه جوړیږي، کومه د مدد والا معنا ته غوړي. که راونه لرې کې نسوه وایي بیا مدد معنا خو نه کوي که نه. نه درې واړه حروف څه دي دا په دې کې اصلي دي د کلمې کې. او رباعي کې به څلور حروف مو سره اصلي. اوس ګوره بعثر یبعثرو، بعثر اوس وګوره دې کې با عین ساره څه ده اصلي ده، دې کې یو زیاتي نشته. که ته ونه با لرې کې عصره جوړ کړي، عصره خو بیا بېله معنا شو، کومه معنا ته غواړې هغه نه شوه ده. که راونه لرې کې بیا معنا یې خرابېږي. یبعثرو و هر یکي ازي بیا هر یو د دغونه ثلاثي ده که رباعي ده، هر دو یا مجرد باشد یا به مجرد وي. مجرد څه معنا کې جزء حروف ثلاثه یا اربعه سوا د درو یا د څلورو ټکو نه څه هغه اصلي وي، زیادتي در مزي نه داشته باشد، څه په مزي کې زیاتی نه لري، بس درې حروف اصلي ورکي وي یا به څلور حروف اصلي ورکي، دینه زیات به ورکې نه وي راغله، دې ته مجرد نیل شي.
که ثلاثیو کې درې ټکي بیا ثلاثي مجرد نه وته وایي، که رباعیو کې څلورو کې راغلي بیا څه نه وته وایي رباعي مجرد. مجرد چې تل شي خالي پلي تل شي، نو د دې زیتونې شي نه خالي وي، خالص خپل شیون ورکي وي. یا مزید فیه یا مزید فیه وي. مزید فیه څه معنی کې درا په هغه کې درمازی په مزی کې زیادت بر حروف اصلي باشد، څه حروف اصلیونه زیاتواله ورکوي. لکه شودې دي داسې خرڅه 1 کیلو شودې د څه نیم کیلو د اوبو ورګاډي کړي، بیا دا زیرو وتلی تللی خالص شودې والی راشئ خالص شودې والی په درویغو باندې خالص شودې ښه نه وي، هغه کې نیم کیلو څه دي اوبه د شاملې کړي. نو دا څه شو مزید فیه زیات کړه ده په دې کې څه الماء اوبه چې ولې زیاتي شو که نه دا خو اصلي شی نه شو، اصلي شی ماغه خالص شودې اصلي دي. نه دا شی ته کچې ته کلمات شي صرف 4 حرفي وي، صرف 3 حرفي وي په مزي کې واحد مذکر غایب صیغې کې، نو بیا هغه ته ثلاثي مجرد نیل شي یا رباعي مجرد نیل شي. که بیا ورکې حرف زیات کړی شي به ورته چې نیل شي ثلاثي مزید فیه، رباعي مزید فیه. مثال اوس درکې ثلاثي مجرد ولا مثال نصر بر وزن فعل، ینصر لاندې سره لیکلی بر وزن یفعلو، دا د ثلاثي مجرد مثال شولو. ثلاثي مزید ولا مثال درکې اجتنبا دي کې اوس وګوره کوم شی اصلي د جیم نون با د حمزه په شروع کې شوله، د تا د څه د زیتونی ده اجتنبا فارس کولو تل ځون سدل. اکرما اوس اکرم وګوره اکرم ذات وکوي هغه سړي اکرم خو لږ وکه یار اکرام مسلم دي تل شي سړي بل سړي څه کوي اکرام کوي مسلمان سړي غاندي بوبنه ده خو څه د حمزه ورکې زائد ځکه اصل کې د څنګه د کرم یکرم کریم کوم انسان تل شي بل اکرام کوي عزتمان بلې ذات کوي. مثال رباعي مجرد دی رباعي مجرد ولا مثال اوس درکې بعثره اوس وګوره بعثره کې با عین ثاره د څه د رباعي د څلور ټکه د مجرد بالکل خالی ده، هیڅ څه زیتونی ورکې نشته. با سره چې تل شي سای په بل باندې بلاګلی تل شي برانګیخت لاندې لیکلی او سره وړوغونې که نه چې تل شي او بهار نه یو شای په بل باندې بلاګل ورتیزوالی غیږ ته ګوته ورډلندې تل شي. مثال رباعي مزید فیه د رباعي مزید ولا مثال اوس درکې تسربل. اوس وګوره سین را با لام دا خو اصلي دي که نه سربل سربال پرتو کې تیل شي. تسربل به چې تیل شي زیتونی معنا شوله دي کې دا تاره زیاته شوله دا د چې لپاره بابي تفعل لونه جوړ شولو. تسربل معنا پرتو کې وغوستوله. تسربل چې تیل شي ابو نسیک او تاریخ پې کې لوندې پاچې غونې کتل شي هغه تایل شي. حمامتون متسربله وتیل شي کوتره سغوله پنچی وي لاندې. ابرن شقا اوس وګوره ابرن شقا دې کې څه ده نون ورکې زیاتي ده افعن لاله وزن پر وزن باندې شولو. ابرن شقا چې تیل شي صداونه کله غاشي که نه د غوټۍ راچود شي دي تیل شي. ابرن شاق هم د شی ته خوشلیدلی تایل شي سړی خوشحال شي خو د خولې چینګه شي که نه وخوندې د شی ته غوټۍ راکلو شي تشبیه ورکول شي. نه دا څه کوم تقسیم اوس مصنف صاحب وکړو دي کې خدي وضاحت نه کړه جوات الفاظو کې خو اصل کې دا تقسیم دي چې ده دي تیل شي 6 اقسام 6 تیل شي شپېږو تیل شي اقسام 6 قسمونه 6 قسمونه مو تاسو یایو ماغه ته دا یل شي. اوس ځنه خو داسې خال کوي لکه ضرب یضربو بېله د نصر ینصرو بېله دی دا دي کوم باب نه راغلي سمع یسمعونه دا کوم نه راغلی کرم یکرمونه دا کوم نه حسب یحسبو دا د کوم باب نه راغلی یاري دا خو د فتحه یفتحو باب نه راغلی هغه 6 قسمونه دي خو هغه د مجرد ولا 6 قسمونه دي صحیح ده. هغه کې دغه خبرې باندې ځون په یول شي سیاري استاد کې دا قاعده یقعد ویلو د کوم باب نه ده تو ته به پاته نه لګیاري دا خو قاعده یقعد نصر ینصر باب نه راغله دا اوس بله خبره یاري د زموږ سره یوه کلمه ده جلس یجلس دا د کوم باب نه جلس ضربا یجلسو یضربو یو شوندې شوي که نه دا بله خبره ده. نه دې ته 6 قسمونه دیل شي خو دا 6 قسمونه ځان ته خبره چې 6 بابونه دي دیل شي ابواب مجرده د ثلاثي مجرد ولا ابواب مجرده 6 بابونه څه بالکل خلی دي زیتونی حرفونه.
دې ځای کې کوم د شش اقسام د دې اعتبار سره دی ګوره څه د ثلاثي فعل به یا تو سره درې حرفي وي که نه درې ټکي ورکي وي یا به تو سره څلور ټکه فعل لکه اکرمه بعثره اجلسه اوس د څه دي موږ سره څلور ټکي فعلونه دي بیا دا په دوه قسمه باندې د ثلاثي کروبی مجرده کیدل شي مجرد معنی ده صرف ورکی مغا درې یا صرف ورکی مغا څلور ورکی وي زیتون حرف ورکی نوی خلی مجرد خلی دل شي چونه جامع بس هغه مجرد وي ندی کیا شنی زیتی شاینی بس خالصه فالصه کلمه وي او مزید فيه څه معنی ده سماغه کې یعنی ثلاثي کروبی تور کې حرف زیتی رواله اغه نه دا معنی نشو سره د معنی خراب شو ورکه معنی نشو خراب مغه معنی وي خو بلې معنی ته کله لګ بدلای اغه د پرموده حروفو کې زیاتای لګ روستل غوړو ناصر شي کې بیا ذایقه بدل شي خوان ور کې بدل شي اوس دې کې تو ګورا یو ټکا د تو سره مثال لکه تو سوی اجتنابا اوس بلا معنی ده همدا شته تو مثال ویلو څه طلبا خو طلب کولی تل شي طلب مجرد د کته استطلب دی معنا بدل شوله همدا شته یو ټکه یو فعل د طرح صلو علم يعلم جندل تل شي علم يعلم مجرد ده خو ته دی بل بوب تروړو اعلم يعلم با ربيت دروړل بیا څه معنا د بل تورز د کول اعلم يعلم اعلام اعلان کولی تل شي انده سیدی کې د سینا ور داخل کو تا دا ور داخله ک اعلم یا علم ده کنه استعلم دونه جوړ کو استعلام چشتل شي تاسو کولی تل شي ځون ر په یول نه د کوم زیاتای ور کې رسی کنه د دا معنی د کلمه خراب شول بلکې زیتونی معنی د پر خالور کې زیاتای ور ولي